سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمري حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون مخکینی درس کی هدهد د سلیمان علیہ السلام خط د سبا ملک ملکی او سلطانی تا خط ورسو خط کے مضمون داو انہو من سلیمان چې دا خط د سلیمان علیہ السلام د طرف نه دی و انه او دا سلیمان علیہ السلام د الله په نوم باندې شروع کړي او یو خبره دای ورته لیکلی و الله تعالی علی چې د ختم ملاویدون رستو با سرکشی بغاوت نکوي اسنه چې د غرور او د سرکشی مظاهره کوي او نقصان موشي واتونی مسلمین او دویم خبره ورتدا وکړه چې منقاد او تابعدار شي اسلام او دین پسند شي نو چې کله دا خط بلقیس په خپل خوابګاه کې دود کې دوزای کې او دیوالی سره ولستو نو یو فوری طور باندې هنګامي اجلاس راوغوښتو کابینه کې ناستا بلقیس د کابینه افراد تویا ایها الملا ملا ویل کیږي مشران ہوتا وزیران مشران
اغی توی افتونی فی امری مالا سلارا کئی زما د کار بارا کی فتوی ویلے کیگی مضبوطی رائے تا چې د رائے نزان خلاصوی ماو سنجیدگئی سرا مظاہرو کئی د سلیمان علیہ السلام د طرفنا دمشق فلسطین شام دا ټول یو علاقی یادی دی شام بے وطوی ذروعات شام ویداغی طرف نه یو خط ماته ملو شوی دی دا مضمونی وی تاسو موری مضمونی دا دی انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ویدائی مضمون دی نو اس تاسو می د دې د پر راوختی چې مال صلاح او مشوره راکړي یوادیوانی بانی بایسی او فیصلہ سڑے نہ کئی دیکھے انسان خطا کی گی او دیکھے انسان مفاد پرشی کی دیشی جوڑ توڑ کی یو سڑے جوڑ توڑ کولیشی ولی گن کسان یو دیشول لہذا ددئی جوڑ توڑ لگران جوڑی گی ممکن ہے چیو سڑے پا کے سر روچت کی چینا من دا جوڑ توڑ پا دے خبر بانی نکو او حدیث کی عمرہ دی ان المستشارہ مؤتمن چی دا چانو مشورہ واغستے شوا نو دا دی دے یو امانتو گنی او مشورہ دی صحیح ورکی زان دے نخلا صحیح چکل پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالی وی شاورهم فی الامر دی خپل ملگرو سرا مشورہ کوا نو معلوم دا شو چی پا مشورہ کی دیر لوی خیر او برکت دی خود امیر خپل فراستم پکار دے لکا دی دے کی وطا سوتا اندازو لگی قوم نے مشورہ واغستا وزیرانو نے مشورہ واغستا او بیا سوئی دا ملکہ بلکیس وئی ما کنت قاطعتا امرا زو یو فیصلہ قطعی طور بانے نکوم تردی چی تاسو حاضر کڑی منی استاسو رائے منی اغسطی کنی وی ختماتا پا خوابگاہ کی ازما دا خوب کمرہ کی زما دا سینی دا پاسا پروتو نو کماستاسو نا بغیر کارکولے نو دا خط جواب با ملی کلے وی خدا تاسو می د دې د پاره راوغوښتی چې تاسو مال صحیح رایې راکئ دغه وزیران جذباتیانو نو د وزیرانو رای دا ونحن اولو قوت و اولو باس شدید وی منگ دا طاقت خواندانیو منگ سکے او باقاعدہ حکومت تے او سبا ملک کی حکومت معمولی حکومت نہ دے و اولو باس شدید او منگ جنگجویو دا جنگ سمرا طریقہ کار چے دے نو لہذا غمونگ لرا دی لہذا منگ جنگ کولو تتیاریو خو پزان یریدل نو دا جملے وی والامر الیک ویستا خوخا دا سیبا رائے اختیار ستا دے خوی دا منگ دا طرفنا او دا دی دا پارووی
کچری بیلادو شو په جنگ کې نو بیا به خامخا د بلقیس مونږ ته وایي چې دا خو ستاسو برای ما عمل وکړو نو دا بیلاد راغی نو غشې د سر ناړو نو وی والامر الیک تا ته اختیار دی. اسې هم مسله دا ده امیر بادشاہ مشر برای واخلی نور مشر چې فراست والی نو باقاعده طور دته اختیار دی چې په کومه رای باندې عمل کوي. ځکه ید الله علی الجماع د الله لاس دا په جماعت باندې یو فرد الواحد شیطان یو تن خو شیطان دی والاثنان فما فوقها جماع او دو تنان یا د دو تنانو نسیوا دا جماعت تی چی دو تنانی یا د دو نسیوی نو دا جماعت. لہذا بعد امور اغا یوازی تویکون نی پکار پدی کی دیر لوی نقصان کیگی نو دی وزیرانو دی ملک بلقیس توی نحنو اولو قوة منگوی دا طاقت خواندانی منظم حکومت تے او منگ سکا باقاعدے او نظم و نسق تے دا جنگ طول طرق بانے آگایو والامر الیکی خو رسائی تا سکا دے اختیار ستا دے فندوری ماذا تامورین وی تا پخپلو گورا نو منگ تا خوچے سوائی اغبا کوئی لہذا تا پخپلو گورا. حسن بصریم وی او ابن کثیرم دالی کلی دی چه دا ملکی بلقیس دا دی وزیرانو نا پا سیاسی امورو کی اخیاروا بعد ٹیم کی خود دینا دا زنانو حکومت نثابتی کی بعد خلق دی دینا دا زنانو حکومت ثابتی دا زنانو حکومت نثابتی او بعد زنانو خیارانی او اکثریت عقل دا دا نارینو ڈیری 50 گرام دماغو کے خزا کم دا دا ناریننا دا نارینہ دماغ 50 گرام سیوا دی او ظاہرہ خبر دا چی دماغ سیوائی نو عقل سمجھ بوجھ دا عرص برابری. نو ابن کثیر حسن بصری وی چی دا ملکہ بلقیس پا سیاسی امورو کے او دا ملک پا چلو لو کے سیاست وی لکی گی انتظام دا امورو تا پا خستہ طریقہ بانی دا دا سیاست مانا دا ساسا یسوسو سیاسن و سیاستن دا دا عربائی لفظ دے چی کمی او سڑے خکول نظم و نسک چلی کاغد جماعتی او کاغد اجری کاغد بیٹکی او کاغد کوری اچھے خکولی طریقے سر چلے نو دیتوے لکی گی سیاست. سیاست ننن کنزل جوڑ شوی دی نو سیاست وی لکی گی انتظام دو امورو پا خستہ طریقہ بانے دیتوے لکی گی سیاست. نو دا ابن کثیر یو مشہور تفسیر دے تفسیر ابن کثیر او حسن بصری پا دی بانے استاد سے تفسیرم لکلے دے شیخ الحدیث سید شیر علی شال مدنی رحمہ اللہ تفسیر حسن بصری دادا حضرت تفسیر دے تفسیر حسن بصری طالبانو تبے دورہ کے اکثر خیراتی ورکو بار صورت نو اغا حسن بصری ہوئی او دارنگی ابن کثیرم ہوئی چھے دا پو دی امورو کے دیر دیاتا پوہوا نو دا دیر آئے تا وکیک دی چھے دا سوئی قوم ہوئی جگڑا کہو خود مقابل قوت ننو خبر الان کے جے کم سڑے جگڑا کئی نو دا مقابل قوت بگوری چے ما تا مقابلہ کے کم سڑے روزی نو دا طاقت سمرہ دے دا دی وجن لا تلقو بی ایدیکم الى التحلقہ یو تفسیر دا دی دا دے چے یو کمزور ملک زورور ملک سر جنگی
کمزور فرد ضرور سره جګړه کوي او ظاهره خبره ده خامخا به نقصان کوي نو ځان هلاکت ته په زور باندې غورځول دي اوس دې کې دی وای خدا به چې جګړه کوو خو د جګړې خو نقصانات ډېر زیاتي نو ملکه بلقیس وی قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه ملکه بلقیس وی ستاسو د رای خو په خپل ځای ډېره ښه ده جنگ پکار دی خدایات ساتي بادشاہان چې یو ځای ته داخليږي او جنگ کوي نو دای کلی رواني بیا اذا دخلوا قريه افسدوها دک وجدا چې روس کې کله انقلاب راغی او د دې خلکو نه لازمه کې اغستی باقاعده ستالن دا حکم کړو چې ملک چې پزمکو باندې څومره قابضین دي د جد او د اب نه یو سړی ځمکه باندې را روان دی اوس ته د نه ځمکه اخلي نو داسې په اسانه خو نه شي اخیستی لہذا پلار په نیکه باندې یو سړی را روان دی نو هغه دا حکم وکړ چې د ځمکې دا د حکومت دي لہذا دی به ټول کار حکومت ته پاره کوي دې دپاره 3 کروڑه خلک وجلو لہذا د خلکو وجل بیا بادشاہانو ته سکار نی دغه رنګې چین کې تاریخ لیکي چې کله د ځمکې اغستې شوې د ځمکې د مالکانو نه تاسو خپل اندازه ولګوئ یو سړی په خپل پټي کې مولی او ټیپر وکړي بیا یو مجاز افسر ورته وایي چې راشه ما څه کوي انتراج وکړي یو مولی به هم نه خوري یو ټیپر به هم نه خوري دې ته څوک تیارېږي لہذا 1.5 کروڑ خلق په هغې کې وجلی شو تاسو خپل اندازه ولګوئ لہذا بادشاہان چې کاروایی کوي او یو کلی او وطن ته جنگ دپاره دننه کېږي نو ګورې قانون دا دی افسدوها هغوی فساد کوي وجعلوا اعزة اهلها اذله او دویم نمبر کار دا کوي چې کم اعزه عزتمن خلق دی د عهدو خاوندان دي د منصب خاوندان دي هغوی ذلیله کوي ځکه بادشاہ پار چا باندې لاس نه اچوي بادشاہ حکومت لاس په هغه تن باندې اچوي چې د هغه نه خطره محسوسه کړي چې خطره نه محسوسوي نو په هغه باندې لاس نه اچوي نو وجعلوا اعزة اهلها اذله وکذلک یفعلون او بلې یو خبره دا وکړه یفعلون وی هم دقسې کارونه دی کوي دا مضارع ده او مضارع ګریمر کې حال استقبال پکې یعنی مطلب دا دی چې دی حال هم د دې نه نی خالي استقبال هم د دې نه نی خالي نو ستاسو رای خو د جګړې ده خو زه یو بل چل کوم و انی مرسلة الیهم بهدیه وی د باندې امتحان کوو که دی پیغمبري نو بیا خو مونږ چې کومه ډالۍ هدیه لیږو نو دا ډالۍ به دی خامخا واپس کوي ادټي چې ډالۍ واپس کړه د سره جګړه کول ځان هلاکت ته غورځول دي او که ډالۍ واغسته نو ډېر په اسانه باندې اخلاص لو بیا جګړې ته هم ضرورت نشته نو څوک چې په ګوړه باندې مړېږي وي ظاهر ورته څه ضرورت دی ډالۍ څه لیږلې وه مفسرین وایي هغه ډالۍ کې 1500 ښایسته ویندې وي او 1500 ښایسته غلامانو او دارنګې 1500 د سرو خښتې وي د هغې نه علاوه د زعفرانو ټپکې او د لال جواهرات یو حکومت ته او یو سلطنت ته دومره څیز ورکول دا څه ګران کار خو نه دی او غلامان او وینځې دا خو پخوا زمانه کې ډېر زیاتو یو وفد یې تیار کو دی په څه کې راوړو سمندر بحري لاره باندې په کشتو کې سلیمان علیه السلام دی چې دا ډالۍ په سبا کې تیارولې ملک سبا کې نو پیغمبر علیه سلیمان علیه السلام باندې وحی راله چې دقسې هدایې را روانې دي مسله دا ده یو سړی به هدیه واپس کوي نه
الهدايا مشترکه د هدیه باره کې غني مسلې دي. نو یو مسله دا ده چې هدیه به سړی واپس کوي نه، خو چې کله د سړي ښکاله راله چې دا هدیه نوم د هدیې دی او د رشوت، نو لہذا بیا به خلک نوم بدلی را بدلی، جج له هدیه ورکوي وایي دا ګفټ دی، الان کې هغه رشوتي سره د پس بحث دی، لہذا هغې منظور نظر دا ډالۍ ولیږي یا نور بعد خلکو ته ډالۍ راشي، نو نومې د هدیې خدایي رشوت. لہذا کچری یو سړی په دې خبره باندې پوه شو چې دا هدیه نه ده، دا رشوت دی، نو دا به واپس کیږي. نور هدیه دا واپس کوي نه، خو سلیمان علیه السلام ته وحی وشوه چې تا یو هدیه را روانه ده، شکل د هدیې دی او په هغه هدیه کې دا څیزونه دي. سلیمان علیه السلام جنات خلق چې کوم فوج وغیره و سره وغیره وغوښتل او دوی ته چې 9 میله لار پاتې شي، مقصد دا دی چې 9 میله لار دا داسې وکړي چې دې کې د سرو خښتې لږې ولګوئ. 9 میله کې د سرو، ولې سمندر نه به دی کودیږي، نو چې سمندر نه کودیږي او دی زما حکومت ته راځي، نو د سبا نه تر دمشقه پورې یو میاشت فاصله وه، ای خو لا سبا کېږي او هدیې او دای تیارې کړې او یې ګورو چې دی څه چل کوي، څه طریقې سره دی کار کوي. لہذا دې دی نه سلیمان علیه السلام ته وحی راله او د هغې نه پس پیریانو ته کار سو. سلیمان علیه السلام حکم وکوي 9 میله لار کې داسې وکوي چې د سرو خښتې ولګوئ او په سایډونو والا څاروي وتړئ چې غول او میچا دې کوي په هغه سرو باندې. لہذا سلیمان علیه السلام له خو الله تعالی یو ډېر لوی حکومت ورکړو، یو ډېر لویه نظاره یې جوړه کړه. وفد راورسېده، چې وفد راورسېده او 9 میله کې د سرو خښتې ولیدې، نو ړکې کرل او ریبل چې مونږ خو 1500 خښتې راوړي دي، د ده حال خدا دی چې ده خو لاره ټوله د سرو زرو ده او دارنګې چې کوم دی نو په هغه سرو باندې د څاروي غول او میچا دی کوي. بهر صورت چې هدیه پیش کړه، فلما جاء سلیمان قال اتمدونني، نو سلیمان علیه السلام ولا مخکې نه ښه ضیافت کړو. مسله هم دا ده جائزته یوم ولیله، پروتوکول استقبال د میلمه یو ورځ او یو شپه دی، ښه پر تکلف پروګرام د خپل وس مناسب دا به میلمه لکې. جائزته یوم ولیله، الضیافة 3 ایام، میلمستیا 3 ورځې ده. وړومبی ورځ باندې ښکلی شی ورکول، 2 ورځې د خپل وس او طاقت ته وګوري، هغسې دې وکړي. د 3 ورځو نه میلمه به سیوا نه ایسارېږي، لہذا میلمه له رخصتېدل پکار دي. په دې وجه باندې شریعت د میلمه ډېر لوی خیال ساتلی دی. خدا نه میلمه دې ته نه وایي چې بس پوره مستقل ډېره شي. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، پیغمبر علیہ السلام وی چې کوم یو سړی عقیده لري په الله تعالی باندې، ایمان او ورځ د آخرت مني، فلیکرم ضیفا، نو دی به د خپل میلمه حتی الوس عزت کوي. میلمه نه چې پټ شو نو پوه شه چې دا بې ایمانه دی چې کوم سړی میلمه نه پټ شو. لہذا چې ستیار یې هغه د میلمه ته حاضر کا، خو میلمه نه به سړی پټېږي نه. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی من کان یؤمن بالله، څوک چې ایمان لري په الله تعالی باندې او پر ورځ وروستنۍ آخرت ورځ باندې، فلیکرم ضیفا، نو دې د خپل میلمه اکرام وکړي. لہذا سلیمان علیہ السلام ول ډېر لوی پر تکلف انتظام کړو. د هغې نه پس په ټیټو سترګو باندې دی خپله هدیه پیش کوي. چې هدیه پیش کړه نو سلیمان علیه السلام ورته وایي اتمدونني بمال، وی ولې تاسو زما امداد په مال باندې کوئ؟
مال چې الله تعالی سره کړی دي هغه ډېر غوړ دي او تاسو ولیدل وکتل لہذا دا هر څه دا د الله دی الله مال را کړی دي او عزت تاسو باندې پویم بل انتم بیدیتکم دا تاسو چې کوم ډالای راړه نو تفرحون تاسو خو په دې باندې خوشحالي کوئ چې موږ به سليمان عليه السلام په دې اخلو ارجع الیهم فلناتینهم بجنود او خبر ورکي خپل مشرانو ته چې زه به داسې لښکرو سره راځم چې ګوره د هغې مقابله څوک نشي کولی او دا یاد ساتئ چې کوم ولنخرجنهم منها ذله ادک بادشاهان او وزیران د به ذلیله د دې ملک نه وباسم نو وهم صاغرون دی به ډېر زیات رسوا او ذلیلې لہذا دا پیغام یې واورو اوس واپس وفد ځي سلیمان علیه السلام دا خبر بلقیس ته چې رسي په هغې باندې هم ناوخته شو او په وزیرانو هم ناوخته شو بلقیس تیاری کوي خبرو اترو دپاره سلیمان علیه السلام څخه راځي خبرې اترې کوي دې دی نه سلیمان علیه السلام جنات راجمع کړو وی مالا د دې دا تخت چې څنګه دا د سبا نه راوځي نو دا تخت ماله پکار دی دغه تخت راوچت کوي او دلته کې راړئ د دمشق ته فلسطین ته خدا یاد ساتئ چې څنګه دی نو هغسې به یې راړئ لہذا نه به یو ملغلر لرې کوئ نه به سونا او چاندي لرې کوئ روغ په روغ باندې یاتینی بیارشا یو جن غټ پاسې قداور جن دی عفریت ورته ویلې کېږي و یره دا کار دله زه کوم د سترګو سلوټونو کې لہذا مختلفې رایې وي چا وی زه به یې دوره ټیم کې راړم چا وی زه به یې دوره ټیم کې راړم عفریت پاسېده هغه تسلي ورکړه وی دا زما کار دی دی راړم نو وی فرمایل قالت یا ایها الملأ بلقیس وی یا ایها الملأ اے وزیرانو مشرانو افتونی سلارا کئی ماتا فی امری زما د کار بارا کی ما کنت قاطعتن زنیما قطعی او یقینی فیصلہ کون کی حتی تشهدون تردی چی تاسو حاضر چی سو می چی تاسو نتپوس نیکڑے نو فیصلہ نشم کولے قالو وزیرانو مشرانو وی نحنو لو قوة من طاقت والیو و اولو باسن او د جنگ سخ خاوندانیو نظام ټول زمون پلاس کې دی والامر الیک خو اختیار تا سکره فانظری نو تو ګور بلقیس ماذا تامرین چې تسوای هغه بکو قالت بلقیس وی ان الملوک یقینا بادشاہان رواج دا دے د مخکینه دا رواج دے لہذا مخکینی بادشاہان قتل شوی دی چې بادشاہان اذا دخلو قریا کلچ ورنونو دی جنگ د پاره یو کلیتا افسدوها غکل روانی وجعلو او گردی عزت اهلها دی کلی عزت من خلق ازلا زلیلان رسوا ادا صرف دیو ملک د بادشاہ ندے وکذالک یفعلون دکرنگی بادشاہان دا کار کئی او آئندہ کی بہم دکسی وکذالک یفعلون وانی مرسلت وذما رائدادا چیزلیگن کیم الیہم دی سلیمان علیہ السلام او داغ وزیرانو تا بہدیہ ہدیہ و گفٹ فناظرتن بیا بگورم انتظار بکم بما یرجع المرسلون
چلی گلی شوی وفدون سنگرا واپس کیگی دا غی رائے پوری ادا غی درا واپس کی دو پوری بحیث اقدام نکو فلما جاء سلیمان ارکل چراغ وفد سلیمان علیہ السلام سکا مل مستیاو شوا قالا سلیمان علیہ السلام اوی چی اغی ہدیہ پیش کروی دا موتا لراوڑی دی سلیمان علیہ السلام وی اتمدوننی تاسو زما مدد کوئی بمالن پمال سرا خدا یادو ساتی تاسو ارسو قتل فما آتانی اللہ پس آغا مال او دولت چی اللہ مال را کردے غدیر غردے مما دا آغا مال او دولت حکومتوننا اتاکم چی تاسو را غلی پکم سیزبانی بلکہ ستاسو رائی مقصد خدا دے انتم بیدیتکم تاسو خوچی دے سبا ملک نراوتینو پدیخ پلا دیا دیر غاویرہ وی خوشالی موکولا ارجی الیم نو واپس لار شیدائی ہدیدان سرو سی فلناتی انہم پس منبرادو دی سبا والتا بجنود پدا سے لخکرو سرا لا قبل لهم چی مخنی والبنی طاقت بنی ددی جنود او دلکر بہادی حکومت والا لرا سبا والا لرا ددی مخنی وے بسوک نشکولے او دایادو ساتی تاسو خوبادی پیغمبر سوئی نو دا ورطوئی لنخرجنهم خمخا اباسمبا دغا وطنیان منها ددی سبا ملکنا ازلہ زلیلانو وهم صاغرون او دیبا زلیلہ و رسوائی یو تنوائی تابیدار کی دمونگ اولاد خدا ازدان تابیدارو گردی خدا ازدان فرمانے نمونگا بچ کی دمونگا اندن اسلون بچ کی سمر مردگان دی اسلام چی دی خدای دا قبرون دی جنت تا باغا چون باغا چکی منگ بندی خدای اخپل زان تا متوجہ کی زمانگ دا دی درس ملگر اقبال سے بھی اس کی ڈنڈی کڑے دی دعا ہوتا ہو کئی چو خدای پاک والا صحت کاملہ جل مستمر ورکی نور سمرہ کسان چی وسرو خدای دی طول لصحت کاملہ جل مستمر ورکی خدای کم ٹیم کی تو زمانگ نساخ لدا عظیم کلمہ پا جبابانی جاری لری چی لا الہ الا اللہ